الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. صدقت يا رب العالمين. مخکې ذکر وشو چې الله رب العزت سیدنا ابراهیم خلیل الله علیه السلام الله ورته وویل چې وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. په دې خلکو کې اعلان وکړه چې حج طرف ته راځئ، اعلان کول ستا کار دی، رسول یې زما کار. دا خلک به تاله پیاده راځي، په آسونو به راځي، په اوښانو به راځي، چا سره به مضبوطه زورلي وي، څوک به ډک ټیک کوک باندې راځي. نو اعلان ورته ته وکړه او راتلو او رسول زما کار دی، بیا راتلو زه یې چاته طاقت ورکړم. الله رب العزت اوس فرمایي چې دا کم بندګان راځي نو دې هسې راځي څه پیدا ورته میلاوېږي که نه دي دا حاضري چې کوي څه نقصان دې ورته که پیدا پکې ډېر نو الله وایي لیشهدوا منافع لهم دپاره د دې چې دې حاضري وکړي د فایدې ځایونو خپلو ته د فایدې ځایونو د دوی ته چې د دې د فایدې ځای د حرمین شریفین د فایدې ځایونه دي دا د نقصان ځای نه دی چې د فایدې ځای ته حاضري وکړي. فایدې ځای یو دیني دی، دیني اعتبار سره دې ته بلا پیدا میلول شي. الله رب العزت ته نزدېکت دی، قربت دی، د عشق سفر دی ټول. الله رب العزت سره رابطه ده. الله رب العزت ته اوازونه دي لبیک لبیک اللهم لبیک. الله ته خپله حاضري لګول دي او یو دنیایي اعتبار سره ته د دنیا د هر کوټه خلک وویني، هر قسمه خلک وویني، هغوی سره ستا واسطه راشي، ته په حالاتو باندې د یو ځای بل ځای باندې پوه شي، عالمي اجتماعي ورسره تا که چېرته دنیایي کار څه کې نو هغه هم ورسره پوره شي. الله رب العزت منع کړی دی خو نیت به خالص د حج کي. که یو کس د کاروبار په نیت باندې ده بیا ورته هغه پیدا نه ده میلو، کوم کس چې د حج په نیت باندې الله وایي حاضر دي شي دي د فایدې ځای ته او بل ویذکر اسم الله چې یاد دي بکي نوم د الله چې څه بکي یاد کړي الله چې څه بکي یاد کړي الله د زړه نه وایه چې څه بکي یاد کړي الله چې د الله رب العزت نوم بکي یاد کړي بس کې فی ایام معلومات د شمار ورځې شروع کېدلې د حج په د شمار ورځې دي 15 ورځې دي په دریو کې راغونډېږي دغه ورځې دي د شمار دغه کې چې الله رب العزت یاد کړي د شمار ورځې دي. الله وایي علامه په هغه څه باندې رزقهم چې موږ ورکړي دوی ته د رزق نه من بهیمة الانعام د بېزبانه څاروونه الله رب العزت تعالی درکړي دي. فکلوا الله وایي خوراک وکړه منها د دغې څاروونه واطعموا البائس او خوراک ورکړه هر تندرستي ته، هر غریب ته، هر محتاج ته، الفقیر چې فقیر وي. الله رب العزت فرمایي خپل هم ترې خوراک وکړه، خپل هم ترې ډوډۍ وخوره. دا ما تا نه پیدا کړي دي، دا د بل چا دپاره نه دي. د شونې په ځان باندې حد مه کوه، یو نیم کسي هغه هسې پیسه پیسې لګوي، دا هم شریعت کې منع دي. او یو نیم کسي هغه شومي نهایت درجې شومي، دا په شریعت کې منع دي. اعتدال والا اسلام د اعتدال مذهب دی، اعتدال والا کارونه کوه. وی هغه یو کس و هغه شوم څه مفید الطالبین والا وی هغه حکایتونه رانقل کړي، هغه سخت شوم او د شاتو سره لګیا و ډوډۍ خوړله. دې کې ورته چا وروړه په مېلمه راغی، مېلمه راغی ده وی چې یاره دا ډوډۍ به دې پټه کړم ته شات خو دې نه خورې.
روټۍ دې پټه کړه چې روټۍ دې پټه کړله هغه چې څنګه کېناست نو ورته یې شات خورې بغیر د روټۍ او ورته یې هم نه یا خورم ښه نو بس هغه نوړی پسې بس خوړلی ده ورته لږ ساعت پس وي دا شات چې راګرم دا زړه سوځي وي دا شات چې دی نو هغه به ورته وي زړه سوځي ماله نه تاله نو دواړه طرف ته کار پکار دی صرف دا نه چې تو سم شومتوب راولي او صرف دا نه چې پیسې اصلي پیسه وګورځئ ضایع کړي نه الله رب العزت به ستا نه د دې تپوس هم کوي چې څنګه دې وګټلې پیسې او الله به د دې تپوس هم کوي دا پیسې دې څنګه وګټلې الله وی یشهدو لپاره دې چې دې حاضرو کې منافع لهم هغه ځای د فایدې د دیو لپاره ويذكروا يات اسم الله عند الله في ايام معلومات با د شمار په ورځو شپو کې با معلوم او معروف ورځو کې علامه به هغه سبانه رزقهم چې ورکړي شوی دی دیوتا چې ورکړي دیوتا من بهیمه الانعام تبي زبان سالونا فكلوا بس خوراک منها دغنا واطعموا البائس او خوراک ورکه تندرستی دا محتاج دا الفقیر غریب دا استاذ میاشت کنا رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر زیاته صدقه کوله او حدیث کې راځي مور بي روایت کې زموږ استاد مور عائشه صدیقه بنت صدیق رضی الله تعالی عنها روایت وې په دې میاشت کې صدقه دومره زیاته شو څنګه چې دا تیز سیلې دومره به نور زیاته الله یې توفیق راکړي چې الله رب العزت د مال پر اخی ورکړي هغه کوشش وکړي ځان سره د رمضان په ډیرو شپو کې غریبانان شامل کړي دا کشران د اوس نه دا عادت ځان له جوړ کړي غریبانو سره امداد کوي چرته په دې ته ته وګوره دا سړي او دا دې خدا چې نه بسل الله رضا لپاره امداد وکړي ثم ليقضوا الله رب العزت فرمایي چې دا وکړي بیا دې سوکي ثم ليقضوا فکاته چې بیا وکړي چې بیا وکړي سو تفسهم چې خپل ځان پاک دي د ګندګۍ نه دا خیرونه یا بل معنا ثم ليقضوا تفسهم فکاته چې بیا پوره خپل حاجتونه لرانو حاجتونه څه شي سر وخري او چې کوم یا ثم ليقضوا فکاته چې بیا پوره کی تفسهم هغه مناسک د حج لرا تفسهم هغه مناسک د حج لرا چې مناسک د حج پوره کی بیا پکار دي دلرا ول نو مناسک د حج ویل شي ستدا یاد ساته حج دې دا ویل شي قصد البيت الحرام بارکان مخصوصه قصد کول د یو کوټي مخصوصه په زمانه مخصوصه کې په مخصوص نیت سره دا چې دا حج دی نیت باندې خالص د الله رضای سفر باندې د بیت الله شریف ته او په وخت معین کې په ټول کال کې نه کېږي دا یې خاص ورځې دي هغه کې چې شوال ذوالقعده ذوالحجه دا درې میاشتې دي او باندې کې بیا په د ذوالحجې وسلس ورځې دي او د نیتونه او د احرام وغیرہ د درې میاشتې کې ټول کې تړل شي نو دا مخصوص ورځې دي بیا د هغې لپاره خپل شرایط دي لومړنی نمبر شرط پکې اسلام دی یو کس به مسلمان وي هغه به حج ته ځي چې مسلمان نه وي نو به هغه حج نشته به هغه کلمه ویلي حریت دی ازادوالی دی امام الهند مولانا ابوالکلام آزاد رحمه الله کتاب لیکلی دی الحریت فی الاسلام ازادوالی او دویم نمبر بل بلوغ بالغ بوي بل صحت اعتبار سره بلوغ وي یو زموږ استاد د روجي بیماری د روجي هغه نه چې لکه ډېر بیماری پرېوتي بل بصر چې په سترګو باندې بیناوي او بل ذات مع الراحله چې د سره دومره توهوي چې دی لاړ شي هلته به خپل ژوند هم تېر وي چې څو ورځې تېروي او د واپسې خدایي لپاره 2 میاشتې ضروري نه دي چې دې ته دغه پنځو یا د حج چې مخصوص کومې ورځې دي چې د دغې خرچه برداشت کولی شي او کور کې نان نفقه پرېښودی شي او د لارې خرچه برداشت کولی شي په ده باندې حج لازمي دي بل ورسره چې د امن الطریق چې لاره په امن باندې وي چې لاره په امن وي بیا صحیح دي او ارکان د حج چې دي هغه درې دي ارکان یې درې دي احرام وقوف عرفه او طواف زیارت وليطوفوا بالبيت العتيق الله رب العزت فرمایي نو ارکان یې درې دي احرام وقوف عرفه او طواف زیارت الله دې نصیب کړي
واجبات د بعض علماء په نسبت باندې پنځه دي، د بعض فقهاو په نسبت باندې یو سعی د بین الصفا والمروه، د صفا مروه په منځ کې چې دي څو منډې والا الله رب العزت را نصیب کړي. بل وقوف دی په مزدلفه باندې هموي، په مزدلفه باندې ایثارېدل دي، دا واجب دي دغه کې. بله خبره چې ده حلق یا قصر دی، سر فریب دي یا وړوکې کول دي، او بل چې دی طواف دی، طواف صدر چې کوم دی للافاقي زموږ ستاسو لپاره طواف صدر چې دی دا واجب دی، واپسې کې چې کله ته راځې نو طواف پکې بیایو. د دې نه ما سوا چې دی هغه بیا سنت دي. دا یو خبره. بیا د دې لپاره به احرام د کوم ځای نه تړي نو مواقیت ورته ویلی شي، د میقات د احرام تړلو ځایونه. نو چې کوم کس په حرم شریف کې اوسېږي، د حرم شریف حدودو تر دننه اوسېږي، نو هغه به د خپل کور نه بس احرام تړي، د حج لپاره صحیح دی احرام دې تړي. او چې کوم کس د حرم شریف او د بار علاقې په منځ کې اوسېږي د زمین هیل ویلی شي، نه د حرم شریف نه بار علاقه نه ده مکمل، او نه د حرم شریف حدود دی په دې منځ کې څه علاقه ده د زمین هیل ویلی شي. په دغه کې چې کوم کس اوسېږي هغه به د حرم شریف نه رابار په دغه ځای نه نیت تړي دی لپاره ځای خپل ځایونه ورته جوړ کړي. یو خبره. بیا چې کوم د ګیر چاپېر علاقو طرف ته ځي، د ګیر چاپېر نو د مدینې منورې والا دپاره چې ده ذوالحلیفه ده، هغوی به د دغه ځای نه احرام تړي. او د عراق والا دپاره ذات عرق دی، هغوی به د هغه ځای نه احرام تړي. او دکه شان چې دی د نجد والا دپاره ده، نجد والا دپاره قرن دی. زمونږ دپاره هم دغه راځي، مونږ چې کله ځو د حج دپاره د دې دپاسه وغواړو یو کس بیا دلته بیا خو به دغه ځای نه تړي، دغه ځای نه به احرام تړي. او که یو کس په جاز کړي نو بیا د مخکې نه احرام وتړي، ځکه چې دې دپاسه بغیر د احرام نه وړي نو بیا در باندې څاروي لازمېږي، دم ورته ویلی شي، هغه در باندې بیا لازمېږي. نو زمونږ دپاره هم دغه څه شی دی قرن دی. بیا د یمنیانو دپاره یا لملم دی، او د شام والا دپاره جوهبه ده. دا چې دي میقاتونه د دغه ځایونه به دغې طرفونو چې څومره هم خلک دي د شام طرفه به د جوهبې طرفه داسې وغیره د دې طرفونو دا احرامونه دي. بغیر د دې کور دومره عزت دی، دومره عظمت دی، دومره برکت دی چې دغه کور ته څوک تلل او د دې د پاسه بغیر د احرامه که بادشاه دی که ګدا دی بغیر د دغه دوه جامونه تېر شو نو الله رب العزت دوی به طور جرمانه به څاروي وسلالې نه ته خوړی شي نه بل خوړی شي باشه بس حرم شریف کې صرف حلال او صلی الله علیه ثم لیقضوا تفثهم بیا سوکا بیا پکا دي چې سوکي صفایو کې لري د ځان نه د اخري مری یا پکا دي پوره کې خپل حاجتونه را وليوفوا نذورهم او پوره کې خپل نذرونه را وليطوفوا بالبيت العتيق او پکا دي چې طواف وليطوفوا او طواف کوي بالبيت ده ګوډي العتيق چې عتيق ده عتيق قديمه لومبنه الله ان اول بيت وضع للناس الذي ببكة لومبنه چې ما په دې ځمکه باندې کوټه د عبادت لپاره جوړ کړی هغه څه شي ده بیت الله شریف دا یو قدیمه معنی راځي بل معنا عتیق ویل شي د جهنم نه خلاص کوونکی چې کوم کس د دې طواف کوي الله رب العزت دا څه وکړي چې ګویا دې د امور د خېټې نه څنګه پیدا وي پاک صاحب د ګناهونو وګرځي یو بل چې کوم کس د طواف کوي نو د زندګي ختمي د طواف ختمي خو دغه کوټه نه ختمي د دې وجې ته عتیق ویل شي او عزتمند ورته ویل شي وليطوفوا طواف کوي بالبيت العتيق دا کور عزتمند ذالک دا چې دی پکار د چې دغه شان وشي ومن يعظم او هغه څوک چې عزت وکړي حرمات الله د حرمتونو د الله تعالی د دین د الله تعالی د شعائر د الله تعالی نو امام شاه ولی الله رحمه الله فرمایي چې څلور شعائر چې هغه غټ غټ دي څلور دا غټ دي یو پکې پیغمبر دی پیغمبر چې دا د دین نه خدای که پیغمبر بیا خو هغه بیا سنشتا بل چې د کعبه مبارکه دا د دین نه خدای بل چې د منځ دا د دین نه خدای بل قران دا د سنه خدای دا د دین نه خدای الله رب العزت فرمایي چې د دې څوک خیال وساتي بیا نور مرسلین لگا اللہ رب العزت قرآن کو ان الصفا والمروه من شعائر الله صفا و مروه
مروه دا نخې د دین د الله رب العزت دي د دې به ته عزت کې فتاوا سین والا وایي چې طالب علم هم چې دا نخې د دین د الله تعالی ده فتاوا بزازیه وایي چې دا ګیرم نخې د دین د الله رب العزت ده د دې ټولو به څومره چې د دین سره وابسته څیزونه چې د هغې نه دا پته لګي چې دا د دین اسلام نښه ده نو بیا به ته د هغې عزت کې الله دې راته توفیق راکړي الله وی چې چا د دې عزت وکړو وهو خیر له نو بس دا غوره د ده دپاره عند ربه په نزد رب ده دو وأحلت لكم وحلال کړي شوي دي ستاسو دپاره الانعام څاروي الا مگر ما هغه یتلا چې دلا الا مگر نه ما هغه یتلا چې لوستل شوي دي علیکم په تاسو باندې په سورة الانعام کې تېر شوي دي حرمت علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر وما أهل به لغیر الله هغه څومره چې هغې کې اقسام تېر شوي اته دي یا څه دپاسه دغه قسمونه چې دي دا جایز نه دي او نور چې کوم څاروي ته خوري الله رب العزت وایي جایز دی خوراک کوه وأحلت لكم وحلال کړي شوي دي ستاسو دپاره الانعام څاروي الا مگر هغه نه ما هغه یقدا چې تلاوت کړي شوي دي علیکم په تاسو باندې فاجتنبوا الرجس پس ځان وساته د ګندګۍ نه من الاوثان د بوتانو د بوت دا ګندګي دومره سخته لکه سړی هسې خواله ورشي دا سړی چې دې ځایونو ته ورشي سړي ته اندازه لګي هغه ځای کې سړی چې ایماندار وي سړی پکې تنګ وي چې داسې دي یا د هغې د اخترونه ما هغه مخکې ورځو کې کته د دې دا چې کوم اختر دی خندا به هم درشي او تا له بچنۍ کرک هم درځي چې دا داسې کوي دا خدای پاک به څه شي کې اختر کړی دا داسې نه ده الله مې وساتي خبره داسې ده الله رب العزت وایي چې رجس ویل شي هغه ګندګي دغه چې د اول متیا چې دغه ګندګي چې څښابت بوی دي الله رب العزت وایي ځان وساته د بوتانو د دغه ګندګۍ نه دغه شان ګندګي ده فاجتنبوا الرجس پس ځان بچ کړه د ګندګۍ من الاوثان د بوتانو نه او موږ او تاسو الحمدلله الله اسلام را نصیب کړی دی الله د مسلمان مور په غېږ کې رازېږولی وو والله که دغه ځای کې نو بیا به تا په دې فخر کو تا به پرې جګړې کولی چې نه زما دا کیسه ډېر ده دا د الله احسان دی دا الله احسان چې ومنو الحمدلله ثم الحمدلله الله دې هغې هم د اسلام توفیق ورکړي واجتنبوا او ځان وساتئ قول زور د دروغ وینا نه الصدق ینجي والکذب یهلک دروغ چې دی دا کلي هلاکوي دا هلک هلاکوي او رښتیا چې دی دا نجات ورکوي دروغ الله رب العزت فرمایي واجتنبوا قول الزور د دروغ وینا نه ځان وساتئ او نن سبا ټول منافقت دی یو مشر د کشر سره منافقت کوي کشر د مشر سره دروغ یو بل سره دروغ نه وي پړه باندې هلکه تا ورته ولې دا خبره وکړه هلکه ولې دا خبره کوې مړه خو چې وخت راشي ورځ به وباسو موږ به هم د خپل زور وباسو که نه وخت راشي دا چل به وکړو که نه هلکې خو په مخامخ باندې ټیک ټاکې چې وخت راشي بیا ورته زیاتي یو بل سره نه داسې نه دي پکار یا شه مؤمن یا شه کافر دواړه کېدلی نه شي زړګي دي یو دي دوه بې دي ځایېدلی نه شي یا خو ورسره از شاه صاحب به فرمایي عطاالله شاه بخاري رحمه الله یا خو مسلمان شه نو د ابوبکر په شان شه او یا کافر شه نو سم د ابوجهل په شان شه صفا بس اعلان داسې په زړه کې دوه څیزونه مه ساته د الله د رضا دپاره دا میاشت چې موږ معقول وکړو د الله د رضا دپاره چې موږ د اتحاد او اتفاق چغې موږ دواګانې کوو دا څه شی دی دا څه شی دی چې موږ وایو پښتانه رایوځی شو دا څه شی دی چې موږ وایو کلي رایوځی شي دا څه شی دی چې موږ وایو مسلمانان رایوځی شي موږ په دغه به رایوځی کېږي چې زه د الله د رضا دپاره معقول کړم ته د الله د رضا دپاره معقول کړي د زړه نه دغه ګند وباسي او د مسلمان ورور سره یوځای شي الله رب العزت دې راله توفیق راکړي او زه ورته دا قرباني وکړو چې وایي ما سره د چا حق دی حقوق العباد دې راځي چې زه یې ورکړم الله رب العزت به بل بدله بیا دا توفیق ورکړي چې تا له به ستا حق درکړي دا موږ د بل په حق باندې داسې ښه دی او د بل نه بیا حق غواړو الله دې راله توفیق راکړي چې موږ هم د بل حق غواړو منافع لله یخصوص دپا دا ټول پروګرام د څه دپاره دی چې تاسو خالص د الله بندګان جوړ شئ چې د مخلوق د بندګۍ نه وځئ منافع لله دپاره دی چې خالص بندګان شئ د الله غیر مشرکین نه شرک کوونکي به د دغه الله سره ومن یشرک هغه چا چې شرک وکړو بالله د الله سره چې د هغه سره شریک پیدا کړو فکأنما گویا کدی خر رابریوت من السماء د اسمان نه فتخطفه الطير نو په سرعت سره راوچت کو پتیزه سره راوچت کو دلته مارغو او تهوی به الريح یا اول دلته او ورته
مکان صحیح باغزه جوړ کی الله رب العزت فرمایي چې دا څوک شرک کوي د مثال داسې د توحید مثال دا چت دی د اسمان دی او د شرک مثال لاندې دا کندې دي دا مارغه چې د یو سیس کابو ساتي څومره به وساتي شرک دغه شان څخه کمزوري سیس دی الله رب العزت فرمایي چې څوک شرک وکړي د توحید نه انکار وکړي نو دې د اسماني چت نه راخطا شي نو مرغه په خپل کې چرته چرچنه راکېږي او یا دا اول داسې د خواهشاتو د چپی وي چرته لرې کندې ته گزار کړي الله دې وساتي نو چې داسې لاندې گزاري وو کمزوري ځایونو ته ځو خواهشات هم د هغې پسې روان دي د هغې پسې دا خبره چې د الله وحدانیت د الله توحید دا مضبوط راځي نو الله دې کلک موحدین جوړ کړي ذالک دا ټول کارونه دغه چې دي ومن یعظم یا پکار ده چې دغه شان وشي ومن یعظم او هغه چا چې عزت وکړو شعائر الله د شعائرو د الله تعالی یعنې د دین د خدای الله تعالی فإنها نو بس یقینا دغه من تقوى القلوب دا د زړونو د تقوا دا د زړه تقوا ده اوس په ظاهره ته چاته باندې دا نشوي یو کس کلمه وایي او د خدای یاد ساتي چې کلمې سره د اسلام بنیادی عقیده مني ښه یو کس وایي چې کلمه وایي او ختم نبوت کې اخوال دفاع کوي یو کس وایي چې کلمه وایي او د الله په وحدانیت په کې څوک اخوال نور بیا بنیادی چې کوم عقیده دي نو بیا موږ ته مسلمان نشو کلمه نه چې ټول په سجده پروت ولسره نه چې کلمه مو یو په ظاهره بنیادی عقیده مني بنیادی چې کوم عقیده دی ټول مني چې هغه مني نو ته هغه ته دا نشي ویلی چې هغه وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله او ته ورته وایي چې ښه ما ته وشکه ته کافر یې نه کوي ښه هغه درته وایي چې زه د بنیاد اسلامي عقیده منم فرشتو پسې خاندان وکړم جنت پسې خاندان وکړم جهنم پسې خاندان وکړم اسلامي نه خو پسې خاندان وکړم ټول چې نه ما ته پکې شک ښکاري نو دا کې بیا تاثیر نشته او دا تاثیر نشته چې یو کس کافر دی ورته چې کافر ورته مه وایه چې دی ته خو بچې دی دا به نه وي چې هسې نه چې دی شي چېرته دې پته نه لګي کافر ته به کافر وی نه بیا وروستو خبرې دي نورې الله رب العزت فرمایي دا ټول چې دي دا د ستا د زړه تقوا ده چې دا د الله وحدانیت ومنه ځکه د دې معامله د الله سره ده الله سره دا معامله ده بظاهره به یو کس ټیک ټاک وي بزرګ به وي بظاهر لباس بلد د سړي مشه منځ یې ګوره چې چپسي دي کماټا که رحمان بابا وي او دننه به پروګرام بدلي خو الله رب العزت فرمایي چې دا دننه چې د پروګرام ټیک شو بیا دا د زړه تقوا ده الله دې رانصیب کړي لکم ستاسو دپاره فیها په دې سابو کې منافع پیدا ده الی اجل مسمى تر یوه نیټې معلومې پورې هلکې د سابو نه پیدا غشتې شي د حج څاروي دي دا روان کړي دي یو نیټې معلومې پورې که د دې ځای نه دې اراده کړي چې دا څاروي زه حج ته بوځم قربانۍ ده بیا پرته د دې ځای نه سورلي منډې نه شي بیا د دې ځای نه بس تا پیدا نیټه معلومه پوره شوه او که هلته وي نو الله رب العزت فرمایي بیا معلومه نیټه راغې ثم محلها بیا حلالول دي د دې بیا بوتلل دي د دې د حلالې ځای ته الی البیت العتیق هغه کور قدیم ته هغه عزتمند ته الله رب العزت ترې راته توفیق راکړي بیا ځای د قربانۍ د دي الی البیت العتیق هغه کور زوړ قدیم دی عزت والا کور دی الله تعالی بار